نن په دې باجوړ اواز پروګرام کې جی سدي نن ډیر زیات خصوصي پروګرام دی جی ولی خصوصي دی ولی سپیشل دی نن مستاسو لپاره جی په دې باجوړ اواز پروګرام کې ډیر زیات قابل قدر یو مشر ملما ډیر زیات مشکور یو چې هغوی شمال سټوډیو ته راغله د شمال ریډیو ویزټ یې وکړو په تقریبا چې پاول ځل راغله او باجوړ ته پاول ځل راغلی دي که نه کله راغلی دي هغه به هم پوښتنې کوو په دې پروګرام کې څوک را سره ملمه دی تاسو به وایئ چې را په نن اوسه په دې پروګرام کې څوک ملمه دی نو نن را سره د باجوړ ضلعي سربراہ چې کوم دی د باجوړ پولیس ډي پي او باجوړ جناب شهزاد کوکب فاروق صاحب را سره نن په دې پروګرام کې ملمه دی ډېر زیات قابل قدر د ټول اول خو تاسو ته سرجي هرکلی کوو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ډېره مننه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو فرهاد خان زه ستاسو د شمال ریډیو ډېر مشکوره یم چې مالم دا موقع راکړه چې زه ډېر په کم وخت کې ولس سره د باجوړ ولس سره داسې هوا په دوش ورسره خبرې کوم انشاءالله نن تھینک یو ویری مچ ډېره مننه کوو سرجي دا راته ووایه چې د ټولو ناول خو څوک چې مونږ اوري څوک چې مونږ په یوټیوب باندې ګوري څومره چې د باجوړ ولس دی څومره چې د شمال ریډیو سټاف دی د هغوی ټولې اړخ نه تاسو ته هرکلی کوو بار بار هزار وار راشئ زموږ د سټوډیو ته او د ټولو طرف نه تاسو ته هرکلی کوو سرجي لنډه پېژنګلو به دا وکړئ چې تاسو تعلیم چېرته کړی دی د کوم ځای باجوړ ته په اول ځل باندې راغلی که نه او د دې نه مخکې کله چې تاسو باجوړ ته نوی راغلی نو په کوم ځای کې مو ډیوټي وه په کوم پوسټ باندې وئ زه خو بیسیکلی تعلق لرم ډیر اسماعیل خان نه جی خو ریسنټلی زه د باجوړ راتګ نه مخکې زما پوسټینګ و ایس ایس پی انویسټیګیشن پېښور او هغې نه مخکې زه د کے پی پولیس ډایرکټر پبلک ریلیشنز هم جی او اے جی ویلفیر هم او هغې نه مخکې پېښور سټي کې مې ډېر ټایم ایز ایس پی سټي پېښور تېر کړی دی او لانګ سټوري ده داسې چې ورپسې ورځې نو ایس پی انویسټیګیشن نوشهره بیا خیر په تفصیل سره چې ووایئ سی ایس او ټو ګورنرانو سره هم ډېر پاتې یم جی بس دا مې دغه دی ایم اے جرنلزم زما تعلیم دی ماشاءالله باجوړ سره یو د راتګ نه مخکې یو تعلق و یو دغه و باجوړ ته راغلی یم ډېر ښکلی ځای دی او ډېر ښه خلک هم ډېر ماشاءالله ښه خلک دي صحیح سرجي باجوړ ته مخکې چېرته راغلی وئ که نه او اوس چې کله باجوړ ته راغلی نو د باجوړ د ولس د باجوړ د قوم رویه د باجوړ ښکلا د باجوړ د کوم څه چې تاسو ته په نظر باندې راځي څنګه فیل کوئ نه ماشاءالله ډېر ښه مخکې هم ډېر ښه مخکې خو مېلمه په حیثیت راغلی وم اوس خو ستاسو خدمت له رالم جی جی نو لږ فرق خو شته دی مخکې به زما خدمت کېدو اوس به زه ستاسو خدمت کوم مېلمه دغه کې خو فرق کي بلکل نو بلکل جی ښه ماشاءالله هغه ټایم هم ښه فیل کړی مې و اوس چې راغلی یم نو اوس خو یو نوې دارې کې تاسو روان یې یو نوې سیسټم رالو یو دغه دی هغې سره ولس رو پولیس او ولس دواړه چې دي هغه په دې دغه کې دي چې انشاءالله دا چې نوې کم سیسټم دی یا نوې کم یو نظام دی نو د دې بهترۍ له به دواړه انشاءالله کار کوي نو دا به خامخا یو کامیاب دغه برسي سرجي کله چې په یو علاقه کې امن وي نو هلته بیا خوشحالي وي سوکالي وي د قوم او د ولس د انتظامیه د پولیس د هر یو هغه اړخونو باندې یو خوشحالي وي یو طرف ته په هغه قوم کې یو ښکلا وي خو کله چې امن نه وي نو بیا یو شمېر دغه ستونزو سره مخ کېږي دغه علاقې ولس دغې ټول خلک باجوړ کې چې کله مخکې دې نه امن نو یو قانون نو خلک دلته د مشکلاتو سره مخ وو بیا د باجوړ ولس چې کوم دی هغې کې سیاسي مشران موږ واخلو د انتظامیه مشران واخلو کوم چې سیول انتظامیه مشران دي که هغوی واخلو د دغه نه علاوه کوم چې فورسز دي که هغه د لیویز فورسز دي هغوی د دې امن د باجوړ د امن د راوستو دپاره د خپلو سرونو قرباني ورکړې ده تر دې پورې چې هغوی دلته خپل هغه وینې توی کړي دي اوس په موجوده حالاتو کې د هغه امن نه وروستو اوس چې کله موږ مرچ شوي یو په نورو ضلعو په شان موږ ته هغه شان مرعا
مراعات هغه باندې وروستو خبرې کوو خو دلته چې کوم تاو تریخوالی دی هغه راځي ورځ په ورځ باندې سیوا کیږي په دې علاقه کې د دې واپس راتلو دپاره ستاسو څه اقدامات دي چې امن راشي؟ امن د پاره قربانې چې کوم زمونږ د خلکو سپیشلی د کے پی بلکې پورا پاکستان چې څه قربانیانې دي ټولو په مخ کې دي هغې کې یو طبقه به م زه ونه وایم چې داسې پاتې و چې هغه قرباني نه ورکړې که هغه عام عوام دی که هغه وکلا دي که هغه صحافي برادري ده او فورسز خو چې دی نو که پاک آرمی وي که پولیس وي که لیویز وي زمونږ پیراملټري فورسز دي هغې خو کار هم دغه دی ای خو کار قرباني دی خو ما درته وویل چې موږ سره ولس نه هم ډېر هغه تاجران وي چې تاسو چې چا نوم عملی نو قربانۍ کې به تاسو ته د هغې حصه به خامخا فیل کېږي او دا هم د حق شهداو قربانیانې دي چې نن موږ یو پرامن ملک کې پرامن کے پی کې کني وار اینڈ ټیرر چې کم تیر شوی دی هغه ټولو ته مخامخ دی هغه مونږ باندې تیر دی مونږ ټول د هغې عیني شاهدین یو مونږ کتلی دی خدا دی چې هغه قربانیانو نن رنګ راوړی دی بقایا دا چې کوم دغه دی نو دا یو ویو وي اکثر راشي تیز شي بیا خامخا زمونږ فورسز زمونږ انټیلیجنس ایجنسیز زمونږ پولیس دا هم په دې دغه کې آل د ټایم لګیا وي او انشاءالله دا به هم زر تر زره که ژوند و خیر و ختم بشي. سرجي د لیویز او پولیس ډېره غټه مسله روانه ده د دې به څه کېږي کله چې دیو زم کړی شو نو د دې سره وعدې شوې وې چې یاره تر دې پورې چې دیو ته کم ډي اس پي بیجونه دي هغه ورته لګېدلي وو دې ته سټارونه لګېدلي وو سرجي دیو ته خو نه هغه مراعات چې کومې ورسره وعدې شوې نو ورته هغه میلاو شو کوم اختیارات چې کوم دي هغه هم ورته میلاو نه شو د دې به څه کېږي سر؟ دې کې خو به زه دا ووایم چې ما ته خو پکې هېڅ داسې څه خبره نه ښکاري چې دې ته هغه مراعات نه دي حاصل چې کم کے پی پولیس ته حاصل دي دی اوس دی آر پارٹ اینڈ پارسل آف کے پی پولیس دی اوس کے پی پولیس دي دی اوس د باجوړ لیویز نه ټول په ټول تقریبا موږ سره آلموسٹ 2441 نو 2450 کسان دی کې موږ ته ایز ا کے پی پولیس رازم شو پکې رالل او دې ته هغه ټول مراعات حاصل دي چې کم کے پی پولیس ته حاصل دي دی اوس کے پی پولیس دي دی اوس باجوړ ډسټریکټ دی زمونږ او دی اوس باجوړ پولیس دي دې کې لیوی والا ټکې به زه په دې به دغه کوم چې صرف یو 100 کسان دي چې د هغې هغه آټه مې نمک برابر هم نه دي نو هغې دغه پاتې دی نو فیز 2 کې شامل دي نو هغې هم دې طرف ته ډیفینیټلی را روان دي او نور چې کم راغلی دي نو د کے پی پولیس حصه دي مکمل طور باندې زمونږ آئی جی صاحب چې دی ډاکټر ثناء الله عباسي صاحب چې هغه چرتم تللی دی د سپیشلی این ایم ډیز چې کم زمونږ دي دا نوې زم شو د اضلاع چې کم دي دی چې چرتم تللی دی هغه هم دا خبره اعاده کړې ده چې بی دا کم مونږ سره رالل دا د پولیس حصه دي اوس مراعات چې کم دي هغه ورته بالکل مکه حاصل دي خو سیستم چې نوې راځي خامخا سیستم ایوالو کولو کې ټایم لګي نو دې کې داسې دی مثال به زه ورکم چې زر عالم زمونږ ډېر هلکانو چې دی هغوی د ویلفیر رجسټریشن خپل نه دی کړی کے پی پولیس نه ویلفیر په مد کې خپل یو خصوصي کټوتی ده هغه کټینګ کېږي او هغې په بدل کې پولیس طرف نه هغوی بچو ته دغه ملاویږي سکالرشپس ملاویږي د جنکو واده کې هغوی له مطلب مختلف رینکس په مطابق هغې ته پکې بچو واده له پیسې ملاویږي دې نه علاوه سم میډیکل پرابلمز وي چې کم ادروایز حکومت نه نه کورډ هغه ورته دغه کېږي نو داسې دا چې کم ویډوز دي چې کم کونډې دي زمونږ د پولیس والو
چې کوم هغه 10 سال نه کم دغه وي نو دا بعض څیزونه داسې دي چې اوس هغې کې به د هغې رجسټریشن به کېږي او دې نه چې کوم دغه شروع شي نو به د سیسټم حصه وي نو چې کوم خبرې دي یا اترې دي نو خو به ورسره روان وي او پروموشن دی نو هغه ټول لینکډ دی زمونږ د پولیس پروموشن چې دی نو مختلف ټریننګ سره لینکډ دی جی هغې سره هغې تعلق دی نو چې ټریننګ کېږي د دې پلانس جوړېږي لګیا د ټریننګ دپاره زمونږ پوره خپل ټریننګ ډایرکټریټ دی یو ډي آی جي صاحب هیډ کوي یو اے آئی جی وی پکې اسسټنټ انسپیکټر جنرل وی یو پکې ایس پی ټریننګ دی نو د دې هغه کورسز مختلف په دې کوي او دې بخپل هغه پروموشن بم علي او ټریننګ د پاره دی دغم کړو خو ریسنټلی تاسو ته پته ده کووډ 19 کورونا چې دی هغه د وجه بیا هغه اکټیویټی سټاپ شو کني زمونږ 200 الکان چې دی نو هغه د باجوړ نه ټریننګ د پاره سلیکټ شوی مو یو 100 ورځې ټریننګ هم کړی دی او هغه د وجه چونکه ټریننګ سلسله بیا منقطع شو دا غیب وسکیږي سر جی نو چې شروع کیږي اوس پکې ډېر ځایونو کې خو زمونږ دغه د آی جی صاحب اوس ریسنټلی دغه کړی دی چې آنلاین ټریننګ هم کوشش روان دی چې هغه شروع آنلاین شروع کو جی نو دا خو ما تاسو ته ویل چې دا خو د یو سیستم حصہ ده جی نو دا اکټیویټیز چې دي دا به سرور روانم دي چلیږي بم او دا خو صحیح مراد بم ورته ملاويږي اختیارات خو به اختیارات نه هم زبردست ذمہ داری ویم نو ذمہ داریان چې دي هغه نو ډاوټ د خلکو اوس پولیس نه تمام زیات دي او پولیس باندې ذمہ داری د سیستم راتګ سره ذمہ داری په سیوا شو نو پولیس ته هم زویم بلکې زورته اکثر دغه کوم چې هغه د خپل ذمہ داریانو خیال وساتي زمون بیهیویر باندې اکثر اعتراضات وی چې پولیس بیهیویر ټیک نه نو زما خو ورته عمدک هر ټایم نصیحت وی چې خپل بیهیویر چې دی هغه پکار دی چې تاسو خو ساتي ولس سره او پولیس او پولیس خو ما تاسو ته ویل چې د دوړو هغه چولی دامن کا ساتھ ہے صحیح سر تاسو خپل خبرو کې وختي ول بخنه غواړم تاسو خبره کټ کوم چې رسبه کې په لیویز والا پات دي او په مطلب هم پولیس کې زم کې هغه د بارسه طریقه کار دی او کله وکیږي هغه ما تاسو ته ویل چې ډېر کم تعداد دی جی جی هغه آټ میں نمک کې برابر هم نه دی نو هغه چې کم دي نو هغه فیز 2 کې دي نو ډېر کم مده کې به ان شاء الله هغه زر تر زره دا دغه باغیم زمشي صحیح سر جی بل چې کوم د غند نمبر ته کوم تاسو چې کوم پاډر باندې لګېدلی لیویز تا او داغي صوبیداران چې کوم دی هغه ته هم خو داغي نرستو چې کوم داغي سرویس کارت دی هغه خود لیوی دی دغه بس کېږي اوس ما خو تاسو ته ویل زمونږ هیومن ریسورس مینجمنت سیستم چې دی هغه آنلاین دی جی نو هغه باندې د دې رجسټریشن چې دی هغه آلموست شوم دی او شوروم دی چې د دې ټولو مکمل شي نو زمونږ سنټرلایزډ کارت سیستم دی دې ته هغه کارت چې کوم هغه ریډیبل کارت وي چې هغه اتھنټیسټی چې دی هغه تاسو چک کولی شئ نو هغه کارت بدی ته ټولو ته به ایشو شي او هغه نه پس ډیفینیټلی ما تاسو ول چې چک کې دیم شي هغه باقاعده هغه کارت ریډر چک کولی شي چې را دا سړی واقعي د باجوړ پولیس حصہ دی کو نه دی کې پی پولیس حصہ دی کو نه دی نو دا ټول ما تاسو ول چې دا داسې دغه سیزونه دي ټیکنیکل سیزونه دي دا ورسره روان دي او ډېر کم مده کې به ان شاء الله دا ټول مسائل چې دي نو دا به حل شي او سر جی په دې کې ډېر ځوانان چې کم دي کله لیویز خبره کو ډېر ځوانان پکې داسې دي چې هغه تعلیم یافته دي دغه لپاره پکې د پروموشن څه چانس شته یا نه بالکل شته دی جی پروموشن خو ما تاسو ته وویل چې زمونږ د پولیس چې دی هغه زمونږ پولیس اکټ دی هغه لاندې پولیس رولز دي نو پولیس رولز کې ډېر د پروموشن طریقه کار ډېر واضح دی زمونږ ان سرویس خپل کورسز نه علاوه سیټونه دي هغه اگینسٹ چې دی نو چې ډېر تکړه لکه نو ایز ا کانسټیبل هم ایمن جاین کوي او بیا خپل هغه
پبلک سروس کمیشن ایگزام وي جی هغه ته اپلای کولی شي او هغه فاست ټریک پروموشن مونږ ورته وایو جی چې هغه نور خلکو نه چې چا کې سونه دم وي چې چا کې سونه دغه زیات وي څوک په څومره اوبو کې وي څوک چې څومره اوبو کې وي هغه مطابق هغه د لپاره پولیس کې ډېر ښه د مخکې د تلو ډېر چانسز دي او دا ټول به دی اویل کوي او دې ته پکار دی چې اویل کوي دا به ورته دا وایم انکریج کوم سرجي تاسو خبره کوم په دې کې کدا وایم چې تاسو کومې ذمہ داریان دي هغه پکې وایي پولیس خو تاسو ته پته ده چې مین چې کم دغه دی د امن او امان جی نو دا ټول چې کم پروسس دی د ترقې نو دا به الله کېږي چې کله امن او امان وي امن او امان کې ان شاء الله زمونږ چې څه ذمہ داریان دي مونږ به خپل کما حق کوو به انجام دهی کوو د هغې جی او لګیا مې یو هغې دپاره ما تاسو ته وویل چې چونکې نوې سیسټم مې دي او نوې دغه دي نو هغې کې لیویز کنورژن وشو پولیس ته نو اوس هغه پولیس تاڼو اسټابلیشمنټ او بیا هغې نه پس د هغې کار شروع کول نو هغه ځان له یو پوره دغه لري جی نو هغې کې به ټایم لګي خو انشاءالله ډېر په تیزۍ سره شکر دی باجوړ لیویس چې کم زمونږ و ایکس باجوړ لیویس چې اوس پولیس دي دی ښه ټرینډ هم دي او ښه تکړه هم دي او ډېر ښه قربانیان هم دي تاسو ته ما مخکې مو ویل چې مونږ که نن دلته داسې پرامن ماحول کې د صوبې کې د ملک کې که ناست یو نو دې شاته د ډېر مکتبه های فکر قربانیان دي خو لیویز به پکې سپیشلی یاد کو او شهدا چې کم دي هغې د وجې مونږ دلته ناست یو نو د شهیدانو مونږ سره ډېر لوی په مونږ حق دی که د هغې بچي دي د هغې کور واله دي زما دروازې خو عام الاسلم کولو دي خو شهیدانو او د هغې فیملیز دپاره غواړو ټایم هم نشته چې څه ټایم د شپې یادوي که د ورځې وي زه هر ټایم هغې ته اویلیبل به یم تابعدار به یم او دا اوس الله دې نه کي خو که داسې څه ناخوشګواره واقع راځي او داسې که څه دغه کېږي نو دې ټایم کې به دې ته پیکیج بالکل جی د پولیس پیکیج به ملاویږي او دې ته د ټول مراعات چې کوم هغه کې پی پولیس والا دي هغه ټول به دې ته ایکسټینډ کېږي دې نه علاوه چې کوم شهدا دي د هغې پرټیکولر خپل هر یو شهید یو خپل دغه وي کیس ټو کیس بیسس باندې وي چې کم حالاتو کې شوی دی کم ټایم او کم دغه نو هغه هم که داسې څه حکومت سره دغه روانې دي نو هغه مونږ پورته کړي دي انشاءالله هغې کې هم ورسره یو چې څه مونږ نه کېږي او څه زمونږ وس وي هغه به کوو زمونږ مشران هم په دې کې بالکل آی جي صاحب تاسو ته چې څنګه ما وویل زمونږ چې کم ټاپ هیرارکي بره ناست دی نو هغې ویری ریسنټلی دا اوس 200 شهدا او بچي ایز اے ایس آئی پولیس ډپارټمنټ کې د هغې برتۍ دپاره چیف منسټر صاحب نه دغه وشو چیف منسټر صاحب واز ویری کاینډ چې هغې دغه وکړو پولیس ته اجازت ورکو او زمونږ هلکان چې دي نو هغه شهدا او بچي 200 کې قریب وو چې هغه اوس تانیداران برتی شول او کېږي لګیا دي یا پروسس شروع دی داسې د برتۍ زمونږ یو خپل پروسس وي هغې لاندې باجوړ پولیس کې چې کم خالی سیټونه دي د دې اګینسټ برتی ده هغه به زه دا ووایم چې ډېر زر به هغه هم شروع شي نو هم ستاسو د خاورې چې کم هلکان دي بچي دي ورونه دي هغه به برتی کېږي په روایات هم پوه دي په علاقې په دغه هم پوه دي او چې د کې پی پولیس حصه شي نو انشاءالله نور به دا سیسټم په تیزۍ سره به یو دغه ته روان شي کامیابی طرف ته صحیح سرجي دلته تاڼو څه صورتحال دی باجوړ کې کومه تاڼه اوسه پورې تاسو د هغې لپاره ځای خاص کړی دی یا جوړه شوې ده که څنګه دې ټایم کې جی مونږ سره 2 تاڼې کارکۍ لګیا دي یو مونږ سره خار پولیس سټیشن دی او یو مونږ سره ناوګی دی جی ریسنټلی مونږ یو دغه کړی دی او دا تعداد چې دی زمونږ ډي جي صاحب دی اجاز صاحب محمد اجاز خان صاحب نو هغې هم دې سلسله کې ډېر لوی کوششونه وکړل
اوس مونږه دا 15 تاڼو ته فلحال د کال کې ان شاء الله به دا ایکسټینډ شي مونږ به ټوټل 15 تاڼې او بیا وروستو پروګرام دی چې 10 تاڼو پورې به مونږ دا ایکسپینشن وکړو نو د 15 تاڼو لپاره مونږ ځمکه مو کته او هغه پروسس چې دی نو روان دی او ان شاء الله هغه فنډز هم دستیاب دي چې څنګه هغه ځمکې دغه وشي نو که ژوند او خیر ډېر ضرب په کارم شروع شي ان شاء الله هغه د خلکو د لپاره به یو سہولت دغه هم وي صحیح سر جی دلته کله باجوړ سیول کالونه کوم چې جرګه حال دلته به چې کله مخکې پروګرام مخکې دی نه کله چې مونږه په صوبه کې زم شوي نو او هغه تور قانون کو ته وایي اف سی آر چې کله نو کله دلته کوم پروګرام را جوړ شو کوم تقریب نو خلکو به چې کله د اف سی آر خلاف خبرې کولې نو خلکو به چې چپ شي پولیس راځي خلکو په زړونو کې یا په دماغو کې یو یره خوره وه یره ترخه چې یاره پولیس نظام راشي دا به څه کېږي سرجي اوس دغه یره ترخه د دې به څنګه حل راوځي خلک به څنګه اویر کېږي څنګه به پوهه کېږي چې یاره نه پولیس خو زموږ دپاره ډېر زیات ښه دي د علاقې لپاره زموږ د باجوړ دپاره پولیس افیر اف انون چې دی نو هغه خووي خامخه د خلکو یو سیستم سره یو سیس سره ستا ته ناشنا ته بلد نه نو خامخه غزړه کې یو خوف وي یو دغه وي خو زما نه دی خیال چې داسې څه خوف باجوړ والو ته پکار دی مونږ هم ستاسو ورونه یو هم ستاسو نه یو څه بهر نه یو راغلي او ستاسو د پاره یو چې څه زمونږ وسوي به در سره کوو او د دپاره دا دی ما تاسو ته وویل چونکې پولیس او اولس دواړو دپاره سیسټم لږ نوی دی نو مونږ به یو بل له ټایم ورکوو او تعاون به کوو کله کېدای شي چې پولیس نه لږ تادي وشي لږ دغه شي لږ تیزوالی راشي نو هلته به زه ریکویسټ کوم چې اولس د هغه ټایم لږ ګزاره وکړي کله اولس چې دی نو هغه چونکې د سیسټم سره نابلده دی نااشنا دی نو هغې کې زه به پولیس خپل تم دا وایم او ما تاسو ته مخکې مو ویل چې ټوله ورځ زما ورته همدغه وینای چې بی دا خلک چې دي مونږ دې دپاره یو نو دې سره به مونږ ګزارم کوو خو بعضې څیزونه داسې دي چې هغې کې ګزاره ما خو بالکل ختمه کړې ده راتلو سره مې ورته ویلي دي مثلا منشیات ته نو هغې باره کې هیڅ ګزاره بني که سیسټم نوی دی که زوړ دی غلط دی منشیات فروش چې دی نو زمونږ د نوی نسل دشمن دی نو چې کم زمونږ د نسل دشمن دی نو زمونږ د ټولو دشمن دی نو دشمن سره گزاره نه کیږي نو داسې چې کم دغه دی هغې کې خو گزاره نشته خو بقایا چې کم خبرې دي هغې کې ما تاسو ته وویل چې پولیس به ولس سره گزاره کوي او ولس به پولیس سره او دا نظام به انشاءالله که د خلکو د فایدې دپاره به کار کوي او اوس هم کوي لګیا دی او نور بم دی کې بهتري ورځ په ورځ به انشاءالله بهتري به راځي سرجي زړه مې غواړي چې ستاسو سره راسته پروګرام جاري وساتم او تاسو هم فریش شئ او ستاسو هغه کمنټس زموږ د باجوړ د ولس دپاره ستاسو نه خبرې واورو خو زموږ څه ټایم تقریبا چې ختمېدو والا دی شمال ریډیو د 2015 نه خپل خدمات ورکوي لګیا دی د قوم خبره تاسو ته در رسوي انتظامیه ته وررسوي او د انتظامیه خبره ولس ته وررسوي په هر سایډ باندې خپل پروګرامونه خپل نشریات ورکوي او نن پکې تاسو ملمئ داسې پروګرامونه را جوړوي لکه باجوړ آواز د شمال ریډیو دې کردار ته تاسو په څه نظر باندې ګورئ سر نه ماشاءالله جی اویرنس چې دی هغه خو آګاهي ورکول چې دی نو هغه ګوره اسلام کې ډېر د هغې تاکید دی تبلیغ څه شی دی خو تبلیغ کول هم آګاهي ورکول دی که نو شمال ریډیو چې کم آګاهي ورکوي لګیا دی ما خو تاسو ته وویل چې زه هغې مشکوره یم چې نن یې زه راوغوښتم او دونه په دغه باندې یو زیات عوام سره زما داسې خبرې کېږي لګیا دي ډایرکټ او زه هغې اورم لګیا یم هغې ما اوري لګیا دي نو زه آخر کې به هم د ټولو شکریه به هم ادا کړم او زه به دا ووایم چې زما دروازې ټولو دپاره کولو دي
تاسو ته څه قسمه تکلیف وي څه قسمه دغه وي څه قسمه انفارمیشن وي چې کوم زموږ سماج دشمن عناصر دي تاسو ته چې ما وویل منشیات ته سمګلینګ باره کې څه خبرې وي څه دغه وي نو بالکل ما پورې به او تاسو ټول چې دی زه به خپل نمبر هم در سره شیر کم او د ټول ما ته ویلم شي که څوک دغه وي انشاءالله هغه نوم به هم نه راځي او د هغې برایي کله کمه به کېږي یا به ختمیږي الله دې وکړي سر چې تاسو د باجوړ دپاره د ترقۍ او ذریعه جوړه شي د الله نه وروستو ستاسو ډېره زیاته مننه کوو سر چې تاسو به انشاءالله بار بار راغواړو دې سټوډیو ته 1000 وار به مو راغواړو او ډېر زیات مشکور یو چې موږ ته مو ټایم راکړو د باجوړ ولس ته مو ټایم راکړو تھینک یو سر ډېره مننه جي کتونکو اوریدونکو تاسو د باجوړ اواز پروګرام واورېدو په دې باجوړ اواز پروګرام کې موږ سره نن ډي پي او باجوړ مېلمه و ډېر زیات قابل قدر موږ ډېره زیاته مننه کوو شهزاد کوکب فاروق صاحب انشاءالله په یو بل پروګرام کې به یو ځل بیا زموږ ملګرتیا کېږي تر هغه را روان بل د باجوړ اواز پروګرام پورې فرهاد رضا ته ورکړي اجازت تاسو چې چېرته مو اوسئ ښاد آباد خوشحاله بریالي اوسئ ګل اوسئ سپرلي اوسئ ژوندي اوسئ د لوی الله په لوی امان پاکستان زنده باد